अजीजानो, मां आदत खुदा न दे چې دوه ورځو کې دوه ځله یو ځای ته لاړ شم، خو د ضلع کوهاټ خلق خدای گواه دی چې ما باندې ډېر ګران او زما باندې د ګرانوالي لوی دلیل دا دی چې دې مازیګر ټیم کې چې دنیا په خپلو ضروریاتو او کارونو کې مصروفه وي، نو دې بې موقع او بې محله وخت کې دومره خلق زما ناچیز تقریر ته راتلل، دا د دې دلیل دی چې ما باندې تاسو ګران یې او تاسو باندې زه ګران. یو درخواست درته کوم چې تاسو ټول دیندار خلق یې او دین دوست خلق یې، ما د پاره دا دعا وکړئ چې الله پاک زما ټوله زندگی د مفتی محمود په نقش قدم تیره کی، او دنیا کې میں د برسر اقتدار خلقو په مخ کې او د اهل دنیا او په مخ کې دعا وکړي چې الله زما سر جھکیاو نکي. نعرہ تکبیر، ځکه عزیزانو چې تر ننه پورې زما عقیده دا ده او ایمان میں دا دے چې اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان، اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان، گوششو ازیں چو بس بیگانہ ان. اهل دنیا لیونی سپی دی، اهل دنیا لیونی سپی دی، دوی نه یو طرف ته ګرځا دا پردی دی خپل بینک. تاسو تجربه وکړئ، سرمایدار او دنیادار سړی او دولتمن سړی غریب سړی د ځان ورته په کړهي کې واچي او د پیکوړې غوندې دی ورته ځان اوس وځي، سرمایدار به دوست نه کوي نه به خپل وخت سره نرم خبرې بم کوي، سلامونه بم کوي، جی قربان بم کوي، او چې مطلب یې وشي بیا به په دروازه کې دربان ولاړی، کال کې به در سره ملاقات هم ونه کړي. مونږ خو نظام د ملک داسې نه غواړو چې د اقتدار په دروازه کې د دربان ولاړی، مونږ خو نظام د ملک داسې غواړو لکه په دې ځای مې کله سنوم ده نصرت خیلو کې په دې ځای باندې خبره بس کړې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، صحابه کرام او کبار صحابه راټول شو چې د خلافت انتخاب وکړي. هغه ځای چې کوم ځای کې د صحابه او شورا کیدا هغه ځای ما لیدلی دی، د بیرو بوټي دي او د دغه بیرو لاندې اهل مکه او اهل مدینه ناستو،
او د سردار کونین په مسند باندې د خلیفہ انتخاب کول. اهل مدینه وی چاته چې انصار ویل شي، اهل مکه ته چې چاته مهاجرین ویل شي، چې زمونږ ملک دی، امیر به زمونږ وي، خلیفہ به زمونږ وي. خبره کېده ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ را پاسید و تاسو غوږ کېدئ زه یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوم. حدیث بیانېږي و تاسو غوږ کېدئ چې د حدیث نوم صحابه واورېده ټول سرنګون شو. د حدیث په مخ کې داسې سرنګون شو لکه د رسول الله په مخ کې به چې سرنګون. حدیث تاسو ته څه ښکاري؟ اب بیا خبره ده چې په پاکستان کې یا رب چه حکمت است که ناکساں کساں شدن با حکومت پاکستان همه بابوا شدن. پاکستان خو مرتبان دے، پیپر پکشتا، گازر پکشتا، مولای پکشتا، بیہائیں پکشتا، نیمبوان پکشتا، عرب بلا پکے، پرویزیان پکشتا، چکڑالیان پکشتا، بہاولیان پکشتا، قادیانان پکشتا، شیاگان عرب بلا پکے. پدې یو خار کې بتا سره یلکه دا څوک دی، دا بریلی دی، دا څوک دی، دا دیوبندی دی، دا څوک دی، دا شیعه دی. دا بریلی څوک منلو والا دی؟ جی خدای و رسول و قرآن. دا دیوبندی څوک منلو والا دی؟ جی خدای و رسول و قرآن. دا شیعه څوک منلو والا دی؟ جی خدای و رسول قرآن. نو چې زه تا درې والا خدای و رسول قرآن منو، نو بیا په تا بریلی نامه ولې ده، په ما دیوبندی ولې ده، په ده شیعه ولې ده؟ دا څه چل دی؟ خیر ته شیعه ولې، زه دیوبندی ولې، دا بریلی ولې دی؟ څه چل دی؟ عزیزان خدای کې د چا اختلاف نشته، قرآن کې د چا اختلاف نشته، جناب محمد رسول الله په پیغمبرۍ کې د چا اختلاف نشته. اختلاف ما او تا جوړ کړی د خپلو خېټو دپاره. اختلاف نشته. د زیارت په بزرګۍ کې اختلاف نشته. زیارت ته او قبر دی او بزرګو نیکو. اختلاف په دې کې دی چې په دې زیارت د پاسه مالګې او جاروګانې او دا څیزونه روا دي که ناروا دي. اختلاف دا دی، نور څه اختلاف؟ د بزرگ په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته، د ولی په ولایت کې هیڅ شک نشته. شک په دې کې دی چې آیا دا مالګې سکل او په شکرانې اغستل دا په دین کې کم مقام لري؟ خبره په دې کې ده. دا د سنډا عمره منجور چې پې ناستي او ښځې ورځي او جاروګانې پې مږي، باس په دې کې دی چې دې سنډا بل کار نشته چې دلته ناست دی او په ښځو جاروګانې مږي. راولئ دا بریلیان چې دي میدان ته کوي. که یو دیوبندي دا انکار وکړو چې زه کرامت نه منم، زه ولایت نه منم، زه معجزه نه منم، زه د بزرگ بزرگی نه منم، یو دیوبندي وویلې زمانه دا ګیره کله کوي. علماء دیوبند خو په خپل اولیاء دي. شیخ الهند مولانا محمود الحسن لوی دیوبندی او لوی ولی، مولانا حسین احمد مدنی لوی دیوبندی او لوی ولی، شاه انور شاه کشمیری چې چاته به د هندوستان علماء کتبخانه ناطق ویله چې دا انور شاه خبرې نه کوي، دا یو ثابته کتبخانه لګیا ده. اوس تاسو زه په دې خبره چرته پوهولی شم چې د شاه انور شاه څومره علم؟ زه بس تاسو پوهولی شم په ایمان وایي، ځکه چې تاسو په الف ب ت س نه پوهېږئ، نو د شاه انور شاه په علم به زه تاسو څه پوهوم. یو سړی چې د اوړي او د ژمي استنجا نه پوهېږي او دس کې فرض نه پوهېږي،
نو د شان ورشا په علم به زه تا څنګه پویوم. بیا یو سړی ته سنت او واجب و تمیز نه، نو زه به تا ته د جارالله زمخشري د تفسیر کشاف به زه تا څنګه پویوم، تفسیر کبیر به زه تا څنګه پویوم، تفسیر ابن کثیر به زه تا څنګه پویوم، د بخاری په حدیث به زه تا څنګه پویوم، د مسلم په حدیث به زه تا څنګه پویوم، د ترمذی په حدیث به زه تا څنګه پویوم. ستا او د دې منځ کې خو ډېر لوی مزل، 10 کاله به مزل کې نو ایله بخاری کتاب ته به ورورسې، نو بیا به 1 کال نور مزل کې نو ایله به په انما الاعمال بالنیات روایت تقریر باندې غوږ ورته کېدی او په اللهم به پې پوهېږي. اوس تاسو پوهېږئ؟ نو د دې وجې نه اختلاف هېڅ نشته، اختلاف د خېټو دی او د نفس دی. د دې اصلاح هېڅ څوک نشي کولی. دې دپاره قانون چې دی ضابط او جابر پکار، یو قانون او یو مسوده جوړه کی چې دا لار ده، چا چې دې نه خوا دې خو کو سر والوزوي. لکه سعودي عرب کې خو دې څوک بل کړت کی، دا ډېر لار شي هلته چنګه چنګه کوي خو دې ځای کې ووایي داسې که نه بس، بلکې دې ځای نه ډېر لار شي د بیت الله امامانو پسې مونځ نه کوي، وایي دا وابیان دي. انا لله و کوم امام چې خدای د خپل کور امام کړی دی خراب دی، او ته چې په پاکستان کې اوسېږي د غلو ډکه ته ښایي. ته ښایي